بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمندو نننې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زه صدیق اکبر غنی خیل. ګرانو مینوالو، نن 20 جنوري ده او 20 جنوري د 400 په تاریخ کې یو ډیر دردناک ورځ او یو ډیر دردناک تاریخ لري. 20 جنوري هغه ورځ ده په کومه ورځ چې د 400 په یوازیني پوهنتون باچا خان یونیورسټۍ کې یو ناوړې پیښه راغلې وه او دا هغه ناوړې پیښه ده چې د دې داغ به تر د ډیر وخته پورې د 400 په لمن باندې وي. دا هغه ناوړې پیښه ده چې د دې داغونه اوس هم د 400 د ولس په مخونو باندې ښکاري. دا هغه دردناکه لمحاتو چې هغه درد نن 4 کاله پس هم محسوسیږي. کومه واقعه او کومه ستونزه چې په باچا خان پوهنتون 400 کې مخې ته راغلې وه، انتهایی د تصور نه زیات یو دردناکه لمحه چې کم بچي مور پلار هغه د تعلیم دپاره رالیږلي وو، د زده کړې دپاره رالیږلي وو او د هغوی نه ډیر زیات امیدونه هغه وابسته وو. هغه بچي په وینو سره شو، هغه بچي شهیدان شو او ورسره زه په خاصه توګه به ذکر کوم او خراج تحسین به پیش کوم د دغې پوهنتون استادانو ته، هغې اتلانو ته کومو چې د دې قام بچي یوازې نه دي پرېښي، کومو چې د دې قام بچي د هغو سره هغه څنګ په څنګ باندې ولاړو او څنګ په څنګ د هغوی سره د شاګردانو سره استادانو ګولې خوړلې دي او ډزو ته ځان نیولی دی، خپل بچي یوازې نه دی پرېښی. نو ګرانو کتونکو، یو ډېره دردناکه واقعه ده، یو ډېر دردناک داستان دی او د دې نه مخکې که موږ وګورو نو د دغې واقعې نه 1 کال مخکې په پېښور کې په آرمي پبلیک سکول باندې چې کوم اټیک شوی، خو ډېر زیات زه به دا ووایم چې ډېر درد د هغې ځکه و چې په هغې کې خو ډېر زیات ګلونه ماشومان چې دي نو هغه زموږ نه جدا شوي دي او زموږ نه هغې دې دنیا نه موږ نه تللي دي. باچا خان یونیورسټۍ کې چې کومه واقعه ده او هلته کې څه وشو او کوم سوچ و، څه داسې وجوهات و، کومې هغه تورې ګوتې وې چې هغه د باچا خان یونیورسټۍ دغې ګلونو ته ور ورسېدې. دا خو ځان له یو سوال دی، دا خو ځان له یو خبره ده، خو ولس نن هم دردمند دی، ولس نن هم په دې باندې خفه دی چې دا څه وشو. هغه خلک، هغه ګلونه چې د هغوی نه د هغوی د مور پلار انتهایی زیات توقعات او په دې تمه باندې چې موږ خپل بچي لیږلي دي هغه به کامیاب شي، هغه به زده کړه وکړي، هغه به د علم په رڼا باندې منور شي او هغه چې کله بیا واپس راشي، نو هغه به زمونږ د دوکونو د دردونو مداوه کوي، هغه به د پلارانو ملاتړي، هغه به د وروڼو د سرسوري وي. خو افسوس دغې مور پلار ته پته نه وه چې زموږ نه به دا بچي په داسې دردناکه واقعه کې به دا زموږ نه چې دی نو هغه جدا کېږي. یقینا چې نن هم هغه منظر زه رایاد کړم نو زما پرسنلي زه به خپل ځان خبره وکړم، زما ډېر زیات زړه ودردېږي او دا ډېره د یو درد خبره ده، یو ډېره د افسوس خبره ده دا چې زمونږ تعلیمي ادارې هغه محفوظه نه دي، زمونږ تعلیمي ادارې هغه چې دی نو هغه کې محفوظوالی نشته، هغه محفوظه نه دي بلکې هغه ټارګټډ دي، هغه وانټډ دي. او زه به دا یو عرض کوم چې
اکثر زه په خپله د تعلیم او تعلم د شعبې سره زما وابستګي ده، نو زه خپلو شاګردانو ته هم دا خبره کوم چې تاسو ځان هلکه مه ګڼئ. تاسو ځان هلکه مه ګڼئ. تاسو هغه خلک یې چې تاسو وانټډ هم یې او تاسو ټارګټډ هم یې. د دنیا هغې اقوامو ته کم چې زموږ ټیلنټ نشي برداشت کولی، کم چې زموږ د ټیلنټ نه هغوی خطره محسوسوي، حالانکه زموږ ټیلنټ زه په فخر سره وایم چې په ټوله دنیا کې پاکستاني یو داسې قوم دی چې دا د ټولو نه زیات ټیلنټډ دی، د ټولو نه زیات پوهه، د ټولو نه زیات شعور دا د پاکستان په خلکو کې دی. او بیا په خاصه توګه باندې په پاکستان کې په خاصه توګه باندې دا ټیلنټ چې دی نو هغه د په پښتنه سیمه باندې دی. کوم چې زموږ پښتون بیلټ دی نو هغه انتهایی ټیلنټډ خلک، انتهایی باشعوره خلک. ولې دغه خلک چې دي دغه په نشانه باندې دي. مونږ که وګورو نو زمونږ بلوچستان په وینو سور دی ځکه چې هلته هم پښتون دی. مونږ که وګورو زمونږ خیبر پښتونخوا هغه هم په وینو سره ده ځکه چې دلته هم پښتون دی. او زمونږ پښتون قوم، زمونږ پښتون زلمی هغه په هر لیول باندې ټارګټډ دی، هغه په هر لیول باندې هغه نشانه جوړه شوې ده. د نننۍ زما خصوصي پیغام چې دی نو هغه د باچا خان پوهنتون د هغې شهداو دپاره دی، کم شهدا چې هغوی زه به دا ووایم د خپلو ځانونو نذرانه پیش کړې ده، او الله تعالی دې نه به مو دا سوال وي چې الله تعالی دې د هغوی شهادت چې دی نو هغه قبول کړي، او الله تعالی نه به دا هم سوال کوو چې ای زمونږ ربه مونږ بیا د داسې ناوړو پیښو سره مونږ مه مخ کوه، ځکه چې په مونږ کې هغه توان نشته دی. زمونږ لاسونه ستړي شوي دي او زمونږ اوږې ستړي شوي دي په جنازو وړو او په لاشونو راټولولو باندې. پښتون هغه قوم دی ګرانو کتونکو چې دې قوم همیشه تاسو وګورئ تاریخ نو مونږ لاشونه اوچت کړي دي، زمونږ اوږې د جنازو نه دي خالي شوې. مونږ خلک په جنازو باندې ګلونه ویني چې په مړو باندې ګلونه پراته او مونږ د ګلونو جنازې وینو. زمونږ نه ښایسته ښایسته ځوانان جدا کېږي، زمونږ نه ښکلي ښکلي طالب علمان جدا کېږي، زمونږ بچي چې هغې ته د دې قوم سترګې وي او هغې ته د دې قوم نظرونه وي هغه خلک زمونږ نه جدا کېږي. نو په دې ننني خصوصي پیغام کې زه به خصوصي خراج تحسین هم پیش کوم او خصوصي دعا به هم غواړم د الله نه چې الله تعالی د هغې شهداو درجات چې دي نو هغه بلند کړي او الله تعالی هغوی له بلندې مرتبې ورکړي. دې سره سره هغه شهیدان استادان زه به هغه په خاصه توګه باندې یادوم چې الله تعالی هغوی له اجر عظیم ورکړي او الله تعالی د هغوی درجات بلند کړي. دا شهدا که د آرمی پبلیک سکول دي او دا شهدا که د باچا خان یونیورسټۍ دي او دا شهدا که په باجوړ کې په مدرسه کې شهید شوي ماشومان دي، دا ټول زموږ د قام برخه ده، زموږ د وجود حصه ده، زموږ د جسم او زموږ د زړه ټوکړې دي. او الله تعالی دې مونږ بیا د داسې قسمت درد نه وساتي. والسلام.